السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ به نن تاسو ته د شیطان نه په امن کې یو مختصره او مجربه وظیفه ذکر کوو. کوم ملګري چې وایي چې یاره مونږ شیطان ډېر زیات په عذابوي او په مونځ کې راته وسوسې راچوي، په تلاوت کې راته وسوسې راچوي، په ذکر اذکار کې وغیره کې راته وسوسې راچوي، د هغې دپاره مونږ یو بهترینه او مجربه وظیفه ذکر کوو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم کس چې د سحر په وخت کې یو کرت دا کلمات وایي ماښامو پورې به الله جل شانه د شیطان نه محفوظ ساتي. او حضرت ابراهیم نهغی رحمت الله علیه فرمایي چې کم کس د سحر په وخت کې لس کرته دا کلمات وایي الله جل شانه به د شیطان نه محفوظ ساتي. بل روایت کې راغلی دی چې د دې کس او د شیطان په مابین کې به یو فرشته رکاوټ جوړ شي چې د دې انسان نه به دا شیطان د پکۍ او لرې کوي. عزتمندو کلمات درته ویمه، لیکن مونږ تاسو دا ځان له معمول جوړ کړو چې لس کرتې نشو ویلی، کم از کم د سحر په وخت کې یو کرت وایو. انشاءالله الله جل شانه به زمونږ او تاسو د شیطان نه حفاظت کوي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ډیر مختصر یو څو الفاظ دي، انشاءالله مونږ تاسو د دې معمول جوړ کړو چې مونږ تاسو دا وایو.